बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मूंगा नन्हे दर्स बाज़ अहम अल्फाज व मफ़हूम दागे बयान और दागे सरा सरा चिकम दे नो हदीस मतरूक और दारंगी हदीस मुनकर और मारूफ और दार से हदीस मुअल्लल इंशाअल्लाह हम कोशिश कुचिदा और सूदगा पर नन्ही दर्स की दा जिक्र अहम अल्फाज मफ़हूम, अहम अल्फाज का मफ़हूम देखी चिकमो बाज़ी अल्फाज अगर अजीब का कज़्ज़ाब दा कज़्ज़ाब चले तो सतवे लिखी दादी नुख़बतुल फ़िक्र और दी उसूल हदीसों की चुसुमरा कार उलमा खड़े थे बागीदा इस्तिलाहात ना निकल खड़ी। कज़्ज़ाब ऐसा झूठा रावी जिसका झूठ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साबित हो जाए। दासी दरोगजन रावी दरोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस के साबित लगता सुबह के दा हदीस मौज़ूई हुई बदले हदीस की जदे ले होता है निस्बत हदीस तक की दे जरूरी तो कलच द अहादीस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक की दरूग साबित शी ने औरावी नदी तक कज़्ज़ाब भी लिखी काज़िब भी फासे आम दगो की चकला जो सड़े दरूग नागी त जदे मादे कोई जानकारी सड़े मुत्तहम बिल कज़िब दे उदा सड़े काज़िब खुदा पदी की द हदीस पल्लर की चकला द यो रावी दरूग साबित शी जो दे तवेली की कज़्ज़ाब इस्तिलाह तसूल। नंबर 2 चीज़ मुत्तहम बिल कज़िब ऐसा रावी जिसका झूठ हदीस के अलावा हो या इसमें गफलत व फिस्क वाक़े हो, यानी मुत्तहम बिल कज़िब चीज़ दा रावी दरो द हदीस मुबारक ने अलावा मिसाल बतौर बांधे साबित शी यानी दहावत दरो द हदीस ने अलावा हुई हदीस की दरो हुई यानी यो खबर रज़ान जोड़ की और मंसूब की हदीस का खुदा हो कज़्ज़ाब और दरूग साबित शुबह हदीस की नदी तक कज़्ज़ाब भी लिखी और द हदीस के अलावा न मुत्तहम बिल कज़िब द हदीस मुबारक के अलावा दासियो यो रावी वो लगी वो दरूग साबित चले कफलानी से कितना दरूग हुई यानी दा दरूग हदीस की साबित नहीं बल्कि द हदीस न गैर बिलबरज यो कारोबार में और महंगी की चीज़ें चाहता दरूग हुई या दरूग हुई दा रावी द हदीस हमते और दे को खारिज की चीज़ें दी फन इलाओ बनो दरो की द
دروغ ثابت شو دي تسوي دا متهم بالكذب دی لکه دا چې کوم دی د باندې د دروغ ویلو یعنی شکایت دغه چې دروغ په خارج په نور معاملاتو کې وایي نو غرض دا دی چې په نور دغه کې دروغ وایي نو کې دي چې په حدیث کې دا امکان په حدیث کې دروغ وایي یا داسې وکړي چې په دې کې د غفلت او د یعنی غفلت او فسق پکې واقع شي یا اسم غفلت و فسق واقع ہو پدې کې غفلت یا فسق چې کوم دی نو شي دنه واقع شي ردا سره چې کوم دی نو د متهم بالکذب دی چې د حدیث ته بهر د حدیث ته غیر د دروغجن والی ثابت شي نمبر 3 فسق دی فسق عملی طور پر فاسق یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اعتقادی طور پر نہ ہو اور اگر اس کا فسق جھوٹ کی وجہ سے ہو تو اس کا حکم کذب والا ہوگا تاسوری فسق اصل کې دا فسق چې دی دا فروع د طاعت نه دی فاسق دغه توحید خو وای عملی طور باندې فاسق یعنی د ګناه کبیره مرتکب وي نو دې ته فاسق ویل کیږي اعتقادي طور نه ځکه چې اعتقادي فاسق چې دی دا خو بیا کافر دی ها اعتقادی طور پر نہ ہو یعنی تو عملی طور باندې فاسق ہوئی اعتقادی طور باندې فاسق نہیں اور اگر اس کا فسق جھوٹ کی وجہ سے ہو دا فسق دا دروغ دا وجہ نہیں نو بیا تو اس کا حکم کذب والا ہوگا دا حکم بیا صحیح اور دروغجن والا متهم بالکذب چلی داغه حکم په بیا خواب نمبر 4 جہالت کسی بھی راوی کی ذات و صفات اور احوال کا علم نہ ہو اگر ذات کا علم نہ ہو تو مجهول العین اگر صفات و احوال کا علم نہ ہو تو مجهول الحال ہے جہالت بدی راوی کی جہالت چلی ہے نا کسی بھی راوی کی ذات و صفات اور احوال کا علم نہ ہو دیو راوی د ذات بارکی د چکم دے دا شخص یا د صفات یا د احوال چ دے علم دی نو د بارکی چې دا صفونه چاته معلوم نه نو دی دغه پنځ دا یعنی دا مجهول دی او دغه جهالت چې مثال په تور د راوی د ذات یا د صفات یا د احوال علم نه کېدل اوس کدا مثال په ذات کې دا جهالت په ذات کې د سره په جندل مثال نه پیژن دا سو او نو دته چې کوم دی بیا مجهول العين ویل کی د فن یعنی د کې د مجهول دی خو مجهول العين دی یعنی مطلب دا دی چې دا جهالت په ذات کې دی یو ذات پر دغه د چې مثال باندې سړي هغه خلک ویلي دا پېښه یا دغه یا دا دغه آزاد پات شو تاسو هغه نه هغه ته ان اکرمکم عند الله اتقاکم دی اوس مثال په تور یو سړی دی هغه راوی پی جنینه چې دا څوک دی کنه نو د دغه راوی په باره کې دا جهالت دی ولکه دا حدیث بیان نو دا امام ابو عیسی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي کله
چې دا لکه مجهول العين او کله کله دا وایي چې لکه دا مجهول الحال. دا جهالت یو دام چې دی نو د دې اهم الفاظو هغه مفهوماتو چې کوم دی نو یو دا جهالت هم دی دا لفظ راغلی. بیا جهالت ذات کی، جهالت په صفاتو کی، او جهالت چې کوم دی په احوال چې د دې علم نه نو دا یو ته چې دی چې ذات مجهول وي نو دې ته مجهول العلم، صفات او احوال علم دي پته نه لګي نو دا مجهول الحال دی. اوس ګورئ نمبر 5 چې کوم دی بدعت، ایسا امر جو سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ہے. دا بیا د نخبة الفکر او د ټولو کتابونو دا خبره ذکر کړې ده. تدریک الراوی او څه جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مقدمه د ابن صلاح هغه دا بدعت چې کوم دی نو ایسا امر جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو وہ بدعت ہے. د حضور صلی مبارک د سنت خلاف نو دا بدعت دی. اوس که مثال په تور باندې یو سړی د سنت د رسول الله علیه السلام مبارک نه د عمل خلاف نو دا بدعتي دي. څه شی دی؟ بدعتي دي. بیا د بدعتي متعلق آیات ساتي چې علما محدثین چې کوم حدیث قبلی او کوم نه قبلی د کوم بدعتي، لکه مثال په تور باندې د سی بدعتي وی چې دا بدعت خو بیا ځان له چې دی نو دوه قسمه دی، یو بدعت حسنه دی یو بدعت سیئه دی. بیا بدعت حسنه چې کوم دی هغه بدعت واجبه دی، بدعت مستحبه دی، بدعت مباحه دی. او بدعت سیئه چې کوم دی هغه یو بدعت محرمه دی یو بدعت مکروهه دی. نو اوس په دې ځای کې دا بدعت چې راغی نو ظاهره خبره ده چې د سنت خلاف عمل هغه خو بیا چې دی نو جایز ظاهره خبره ده چې هغه خو بیا بدعت حسنه نشي کېدلی، همدغه بدعت سیئه به وي. نو بیا به ته دې بدعت ته وګورې او دې بدعتي ته به وګورې چې یاره دا بدعتي دا بدعت حد کفر ته رسېدلی که نه دی رسېدلی. لکه دې په داسې بدعت کې اخته و چې هغه بدعت د ده څه هغه مبزي للکفر او په هغې باندې اطلاق د کافر کېدی شو. نو د هغې حکم بیا چې کوم دی نو بس د کافر دی او مثال د هغه نه بیا حدیث اخذ بیا د سره صحیح. او که مثال په طور باندې داسې بدعتو چې هغه حد ته نه رسېدي، مثال په طور باندې لکه تاسو په دې بدعت حسنه کې چې دغه د سړی مرتکب د دې نن سبا خط بند کړي چې مثال یو عمل سړی کوي الګ بس د په طبيعت نه دی دا بدعتي د درځو نور. اگر چې په قرون ثلاثو کې د هغې دپاره اصل وي یا بدی بس اصل ورلوي دا په حسنه کې راځي، که اصل ورلنی دا په سیئه کې راځي. دوست چې مثال په طور باندې تاسو به بیا یو بل ټکي په ځان سره وساتئ چې که چېرته یو نوی کار په دین کې پیدا شوی هغه رافع للسنت نو دغه بیا چې کوم دی نو څه دی دغه بیا بدعت دی او بدعت سیئه دی. او که یو کار نوی په دې شریعت کې و
یو خدا نه چې رافع د سنت هم نه دی بل هغه مروج للسنت دی د هغې ته بیا هغه بدعت نشي دی لکه مثال په طور باندې سنت ته رواج ورکړي بیا یو سنت دی هغه چې کوم دی نو هغه شوي وي یعنې غلط دا دی چې هغه سنت دا ووایي چې مړ شوي ژوندي دا مړ شوي ټکي بیا د ژوندي کېدو لپاره دي اوس مثال په طور باندې تراویح ته وګورئ عمر فاروق صاحب دغې ته بدعت وایي نعمت البدعة هذه اوس دغه بدعت چې دی په دې باندې اوس که مثال دا ځان له خبره ده چې څوک یې شرک کوي او څوک یې تکلیف خو دغه د جمع سره یې کوي په قاریبو سره لګیا دی او په اول ټیم کې کوي لکه د شپې په آخره حصه کې نه کوي تاسو خیال دی نبي اسلام په آخره حصه کې کوي او نبی کریم اسلام مبارک خو بس یو څو شپې کړي دي بیا یې پرېښي او علت یې بیان کړي چې زما نه ستاسو دا ګناه په ما باندې مخفي نه وو په دې وجې نه چې ما سره یره پیدا کړه تاسو فرض وشي تراویح بهرحال دغه اختلاف پسې نه ځم په دې موخه باندې چې یاره دي اته او شل او دغه ریت پاره چې دې ډېر لګي دا چې عمر فاروق سے ورته نعمت بدعت هذه نو ما تاسو ته جوړ کیږي چې یو دا چې رافع سنت نه بلکې کله کله داسې بدعت اطلاق په راغلي سقاط د طرف او هغه به چې دی نو هغه به مروج للسنت وي یعنې سنت له به ترویج ورکوو که دغه ترکیب سره تاسو مثال په طور باندې او بله دا ده چې یاره داسې یو عمل مثال په طور باندې چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سنتو رفع به د هغې سره نه راځي لکه څومره معمولات چې کوم دي د اهل سنت و جماعت چې کوم را روان دي فقهاو لیکلي دي علماو لیکلي دي شوراو لیکلي دي تاسو خیال دی دا مثال په طور باندې دعا بعد سنت دعا د سنتو نه پس په واخ اوس په دې کې یو چې کوم دی نو د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک سره وایي چې نبی اسلام دعا نه ده کړې تکایي نو موږ وایو نه کول ګل شي دی یو چې کوم دی دلیل دی نو دلیل ثبوتي شي او دې ځای کې چې کوم دی نو دا خبره چې د نبی اسلام ته منع کړی دا بالکل کومه نه کړی چې دعا بعد سنت په یو سړی کوي بالکل دغه سنت چې کوم دی دا فراس بیا دا که محبوب علیه السلام مبارک د جمع سره نه کړی تاسې امثله خو بدا په کتابونو کې شته لیکن موږ به دا ووایو چې یاره ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا څه د حضور صاحب مبارک درکې واخلي څه د منع کړي نو منع شي او دې نه منع نه کړي منع بلکې د دعا نو اصل خو چې دی نو د دې موجود دی هغه ځان د دعا ده هغه دعا د جمع سره ده کوم ملګري چې اکثر د دعا جمع باندې سرت کوي نو هغه خلک ځان لم د سنتو وروسته دعا کوي نو موږ وایو چې یاره دا ځان له دعا خو دی نو هر څوک جایز وي چې دا جمع پکې راشي او دا اسرع الاجابت شي نو دا شي پکې کبیه مثال وکړو دا څه زموږ غرض چې کوم دی نو په دې ځای کې هغه دا دی چې په دې احادیثو کې بدعت چې کوم دی چې کتابونو د اصول لیکلي
نو یو راوی دي چې هغه داسې عمل کوي چې هغه د سنتو خلاف وي او یا هغه رافع د سنت وي. دې خبره پوه شو؟ نو که اوس عام بدعت وي مثال په طور باندې ما تاسو د مثال درکړم چې هغه په بدعت حسنه کې راځي. دغه داسې ډېرو علماو تصریحات دي چې هغه داوود چې کوم دی نو په هغه قرون ثلاثو کې مثال په طور باندې دا نو اوس چې کوم دی نو دی خدا سره دا بدعت حسنه دی. په حسنه کې راځي بیا پای کې چې کوم دی کوم کارونه پکې کېږي لکه تلاوت پکې کېږي او داسې پکې چې مثال په طور باندې ملاقاتونه پکې وشي، نیکانو خلق او تقالید پکې وشي، ایصال ثواب پکې وشي، صدقات وغیره. دا ټول کارونه چې کوم دی چې راجمع شي دا هر کار په خپل په ځای باندې دا ښه کار نو مجموعه د هغې چې کوم دی نو هغه به دا نشي کېدی. په دې خبره پوه شئ. او دغه بیا پکې علت هم بیانې شوی دی چې بیا سړی چې کوم دی نو الله رب العزت ته رسایي غواړي یو نیک بزرګ په وسیله باندې دی او کسی ګرځي او په هغې کې چې دی نو ورته اکثر الله رب العزت ورکوي. کوم مشایخ ورته راځي دا د مجموعة الفتاوا کې بیا دغه تصریحات تاسو کتلی شي. ها دا بدعت که هغه خط ته نه رسېدلی کوم چې هغه مثال په طور باندې کفر نو بیا بعضې علماو چې کوم دی نو هغه احادیث اخیستل دي نه جواز باندې قول کړی پوه شو او بعضې کې نه اخیستل چې کوم دي دغه چې نه اخیستل دي نو بهتره دې خبره پوه شو. دې کې شپږم نمبر چې کوم دی نو اختلاط دی. اختلاط خط متوالے عمر کے زیادہ ہو جانے نظر کے چلے جانے اور کتب کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے روایات کا حافظہ میں خلط شت ہو جانا اختلاط کہلواتا ہے. اختلاط دا یو اصطلاح د دې مفهوم باندې ځان پوهې کول پکار دي. یو راوي دی د هغه عمر زیات شو نظر املا کتابونه چې کومونه هغه د ضایع کېدو په وجه باندې اوس د روایات چې کوم ورته یاد په حافظه کې هغې کې دا خط بلت راغی نو دې ته اختلاط ویل کېږي. څه ورته وایي؟ اختلاط. نو اوس که مثال په طور باندې د په حافظه کې دغه راغلي د حافظې ګډوډ شوي کتاب چې دی نو برابر دی بیا او د نظر ټیک دی حافظې دغه شوي ګډوډ شوي دغه دې لیکلي دي که نه. اوس که کتاب دغه شو حافظې ټیک کړو بیا او کله ته باندې خلط مت راغلی نو بیا دغې ته خو اختلاط وایي چې یاره نظر یې لاړ شي او مثال کتابونه یې ضایع شي او دارنګې چې کوم دی نو په حافظه کې کمزوري راشي نو دې ته په دې فن کې چې دی نو څه تعبیر د دې نه په اختلاط سره کولی شي. سره په اختلاط سره دا به ځای په ځای باندې دا اصطلاحګانې به راځي نو ځکه دلته کې د دې ضرورت کوم محسوس کړه چې دا مخکې بیان شوي. وهم چې دی جیسے حدیث سنی تھی اس کو بھول جانا اور اس میں شک واقع ہو جانا وهم ہے. څنګه چې دا حدیث مبارک اورېدلی و
هغه چې کوم دی نو هغه یې رول حدیث یې واورېده هغه یې او بیا چې کوم دی نو په دې کې شک واقع شو چې دا شک پکې را واقع شو نو دې ته څه وایي وهم ویل کېږي اوس ګوره په دې کې دې دا نشي کولی یعنې دې کې اوس هغه جهت راجحه پکې دی نو دغه چې کوم دی دا وهم شو لکه چې اوس مثال په طور باندې هغه طرف دی نشي متعین کولی کوم چې راجح طرف لکه چې هغه راجح خبره پکې وي نو بیا به چې کوم دی نو هغه به تېرېدله نه بس څنګه اورېدلې هغه شانتې کې بیانېږي خو به عمله ټیک ده او چې شک پکې واقع شو نو دغې ته اوس څه وایي دې ته وهم ویل کېږي یا سر کې شک خو دې ته وایي چې دا دواړه طرفونه برابر دي خو چونکې اوس دې هغه طرف راجح چې دی د دله اوس ګډوډ شوی دی هغه طرف راجح چې دی ګډوډ شوی دی او دا بل طرف ته طرف مرجوح دی او دقه تعین چې کوم دی سوی دا یا وهم تاسو دا خبره چې په کومه ولیدلې ده تاسو په کومه کې راشي چیرې او خبره ده چې ایجاب مثلا یو سړی دی هغه دا شی وکړي چې یو نسبت خبري الګا مثال په تور باندې زید عالم دی و دا دوه طرفونه برابرۍ عالم دی ٹھیک ده پدې کې راځي ورته نشته دوه سره سوي دې ته سوي شک وي او که چېرته مثال په تور باندې کې یو جهاد چې کوم دی الکا عالم دی یا عالم نه دی نو د عالم دی یو طرف ته پکې ترجیح وا د دې ته زود ویل کېږي او طرف مرجوح چې دی نو څه دی وهم دی ها اوس که مثال په تور باندې دا راجح طرف چې کوم دی نو دا بیا په تشکیل د مشکک باندې زائل کېږي یا باندې زائل کېږي که په تشکیل د مشکک باندې زائل کېدو نو دې ته تقلید ویل کېږي څه ته تقلید او که په تشکیل د مشکک باندې نه زائل کېدو نو دې ته څه وایي اوس تاسو ګورئ دا بیا خالی دی یا به چې کوم دی د واقع سره مطابق وی یا بني نو که د واقع سره مطابق وو نو دا یقین څه شي دی یقین او که د واقع سره مطابق نه نو بیا څه شي دی جهل مرکب او جهل مرکب چې کوم دی دا ډو زید کیږي نو بس هغه مطلق ولاړ دی په دغه باندې او یقین چې هغه الایمان هو اليقين هو الايمان والحمدلله دا یقین د څه شی دی کنه دا یقین ایمان او ایمان یقین دی استاد ګوره سړی د چا باندې تور کې خو په دې ماره و شیدا باندې له ګوډه ماته کړه پرې ول تور کې خو دا ورته وای چې شابت چې کوم دی نو کلمه د کفر وایا یعنی الله اعوذ بالله یو خوري ته دو وایا صحیح بدلا ته کلمه د کفر وایا مثلا اعوذ هو قلبه مطمئن بالايمان ورزري په دې مطمئن ایمان نو بس اوس دې په باندې کافر حکم نشي کولای دې خبر پوښتنه ها او دغه طرف بیا چې تاسو وګورئ کنه په داسې وخت کې یو عزیمت دی یو رخصت دی نو عزیمت دا دی چې لکه بلال رضی الله مبارک او دغه صحابه کرام مبارکان چې هغوی چې هر سره اوړو کېدل احد دغه او دغه دا دی رخصت دا دی
چاله کې زړه زما ایمان څوک نشي اخیستلی ځکه دا خو یقین تشکیک د مشکک ځایده کېدو والا شی نه دی نو بس دغسې ووایي په خوله په ژبې ګړګړې وګرځه او خالته کې داسې اوس تاسو ته زه مثال یو سړی دی په ژبې خطا شو دا ماسپښین لمونځ کوي او په ژبه باندې چې دی نو مازدیګر یاد کړي په ژبه په زړه کې همدغه د ماسپښین سنت یې او خو کله دغه دی چې ماسپښین لمونځ کوي اوس دا راته ووایه چې دا لمونځ به وشي که به نه شي ځکه به وشي چې مثال په طور باندې دا نیت قصد قلبي دی نیت قصد قلبي دی دې وجې نه چې کوم دی نو اول ته کې هغه شی هغه خو داسې هغه دی چې په ژبې په خطا سره هغې باندې فرق نه پرېږدي کله به داسې هم وي چې مثال په طور باندې په ژبه به یو کار کوي په جوارحو باندې به لګي یو کار به کوي او خبره به کوي په ژبه باندې خو بس یاره ځان به ستړي کړي په دې ګرمۍ کې به چې کوم دی نو لو به وکړي ټوله ورځ چا سره خو یاره په دې کې د ثواب نیت دی چې دا د مسلمان سره د ثواب قرضدار دا نیت دی چې یاره غلی چې ته کسې نه دغه شو حاصل شو مثال ځان له اړه چولې دی خو یاره هلته زړه کې خو چې دی نو هغه نیت ته ثواب نشته نو اوس ته وګوره په دې باندې ثواب ملوي د بدعمل بالنیات راغلی دغه خبره تاسو چې وساتئ چې یاره ګیني د ایمان وقلبه مطمئن بالایمان راغلی دی اسی تاسو یو خبره وکړه دغه نه غیر دې حواله چې دا ایمان او یقین او ایمان نو په تشکیک د مشکک باندې ک نه زایل کېده او دا مطابق د واقع سره ورته د سوی یقین وایي انو دا راته وایي چې یو سړی دی د هغه په ولایت باندې گواهان مشته او یو دوم په زرګونو کنه په زرګونو او یو سړی راپاسي مشکک راپاسي او په تشکیک باندې چې دی یقین ځایله کوي د چا د پیر بابا یقین چې دی ایمان دی دا ځایله کوي په دې نو دا به ځایله شي دلته خو ته وایې چې نه ځایله کېږي دا خبره دی دا عاجز د ده په هغه باندې ځایله کېږي هلکه هغه خو ستانه ډېر پوهه خلک ستانه ډېر لوی خلک ستانه ډېر پرهیزګاره خلکو د هغه جنازه کړې ده هغوی په دې ایمان چې کوم دی نو د دنیا نه ځان سره وړلی دی نو غرض مې دا دی چې دا یقین چې دی دا په تشکیک د مشکک باندې نه ځایله کېږي هلکه جهل څوک نشي ځایله کولی نو موږ وایو دا کوم خلک چې په دې جهل ولاړ خلک دي که نه هلکه هغوی کې ځایله کوي اوس د هغوی هغه جهل مرکب ته نشي دغه کولی ځایله کولی یقین به څنګه ته ځایله کړي دا خو یو مشکل شي دې خبره پوه شو ها هلکه غلط دا ټکي دا لفظ چې دی دا غلط دی اصطلاح کې استعمال کی حدیث بیان یا روایت کرتے وقت غلطی کرنا اور بعینی ہی حدیث کو بیان نہ کرنا یہ تسوئی اس کو غلط نام دیا جاتا ہے یہ تا غلط نو ورکوشی دا چې کوم دی نو یعنی یہ تا غلط دی په دې اصطلاح څنګه د حدیث د بیانولو یا د روایت کولو په وخت کې غلطي کول او بعینه حدیث نه بیانول دې ته سوې
غلط یعنی غیر لا غلط بل غفلت تھی حدیث کے سما اور تحمل میں غفلت برتنا یعنی حدیث کو پوری توجہ سے اخذ نہ کرنا یعنی دا حدیث اوریدل او د دې د تحمل او د دې په تحمل کې په دې غستو کې غفلت چې کوم دی نو کول یعنی حدیث د پوره توجه سره نه اخذ کول دې ته غفلت وي سو غفلت کا تعلق تحمل حدیث سے اور غلطی کا تعلق ادائی حدیث کے ساتھ دردوانہ دے متغیری کرنا دا غفلت او غلط مخ کی تاکیف نو دا دی غلط تعلق چھ دے دی غلطی بول دا چھ دے دا دی تعلق دا ادائی حدیث سر دا حدیث ادا کول او دو غفلت تعلق چھ دی دا تحمل دا حدیث سر دی اغسطلو دا حدیث سر اس مثال بطور باندې یو بنی آدم دی یو معمولی شی بولو هغه به کله کله طبیب کول او دا خبره به کوله به زما دا ملګري چې دي نو دي درس کې ناستې د ترجمه به کوله یا چې د شپې پروګرامي د پروګرام کې ناستې نو سار چې تاسو کې چې ولې څه شوی نو بس یو غیله خوب ورغلی په درس کې خوب ورغلی یا په نو چې څوک ته تاسو کې دا غوښ چیرې بس ظالم مولا دغه په ناشنا خبره کړې څه خبره کړې وی چې سمساره حلال سمساره حلال نو ما ویلي چې سنتره حلال ده سنتره او هغه کې د سمساره جوړ دا بګوري دا یو یعنی دا غفلت ته نږدې خبره ده ځکه چې د دومره غافل دي چې دا اخص نه کړي پورا د سنتري نه سمساره جوړه چې د حدیث اخص صحیح نه کړي دا بخبخه او غفلت پکې د بیا باندې سکی کې دي چې بیا د قلب له سدو کې قلب جوړي څنګه بعض اهل ظواهر څنګه سکی دا بل د قلب چې لا يجوز الصلاة الا بحضور القلب القلب قلب اله دوی موږ جائز نه دي مگر سره د حضور د سره د سپیدا د قلب په ځای باندې قلب نو دغلته چې دی نو څوک غفلت کې بیا چې داسې چې ته دغه شي نو فتح ولا څوک وایي چې هلکه دا بل ځای بیان کړي تاسو ته کېږي خطا کېږي نو ګوره هلته کې تحمل د حدیث کې څه کړی دی غفلت کړی دی نو د قلب نه قلب جوړ کړی دی اوس چې ادا د حدیث کوي نو په هغې کې غلطي کوي نو غلط په دغه ځای کې نو دواړه انسان ته په دې کې یو بیا وایي سوء حفظ د حافظه کې ناکاروالی یعنی چې حافظه صحیح دی کمزور سوء حفظ حدیث کو اس طرح روایت نہ کر سکنا اور اصل متن کو بلا دینا اور ایسا بار بار کرنا حدیث چې کوم دی نو هغه شان ته کې نه روایت کول او په اصل متن چې کوم دی غیرول او دا چې بار بار کول چې نو دې ته سوء حفظ وي سوء حفظ او سقوط سند کے کسی
मकाम से एक या ज्यादा रावियों को गिर जाना सुकूत कहलवाता है। द सनद यो हर यो की चुरी को अवल की को वसत की को आखिर की यो याद यो न ज्यादा रावियान चुकम दिन वाला सकी यानी अगा ورزول या साकितवल देता चकम दे नो सुकूत वेनी की दागा रावियान चकम दे नो सो गिर जाना गिरावे दल यानी माना ना चिता साकिते दल देता सुकूत वेनी इल्लत ऐसा पोशीदा सबब जो हदीस को दागदार बना दे इसे इल्लत कहते हैं। दासियो पोशीदा सबब चागदा हदीस मुबारक चकम दे की दे दागदार है दागदार है उधर दे तसोई इल्लत इल्लत तो दा इल्लत जगता सुबह دا عموما ترشيل بشيرة أيضا معلوم دا برامج معلوم معلل معلوم دار روان شبيا دا مسند شكل سند كعلة متن كعلة وغيرها شذوذ ऐसी रिवायात जिसमें मकबूल अपने से राजिह की रिवायत की मुखालिफत करे शुज़ूज़ दासी रिवायत छिपागे की मकबूल दख्बर जान दराजे द रिवायत चिकुम ने रसूल की मुखालफत मकबूल लगी है मकबूल बदन पदी मकबूलियत के राजे दे दावत रिवायत चिकुम ने रसूल मुखालफत खुश हाँ यानी ऐसी रिवायत जिसमें मकबूल अपने से राजिह की रिवायत की मुखालिफत करे दासी रिवायत छिपागे की मकबूल दफ्तान में ज़ियाद राजिह द रिवायत चिकमने सुन की मुखालिफत अदालत ऐसा रावी जो मुसलमान हो आकिल हो बालिग हो फासिक या बदतहजीब न हो नदे चिकम दे नदे सरे उसने आदिल अदारा अदालत तो ये चले कर दे रावी अदालत तो गोरे कर दे आदिल दे कर रजासी रिवायत छिपागे खाना दासी रावी चाहे मुसलमान भी आकिल भी बालिग भी फासिक या बदतहजीब नहीं नदी तो सोई देता देता चिगने जो ये रावी ता आदिल हुई और दा अदालत ज़बत 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 इसका ताल्लुक हाफिजा के साथ है यानी जिस तरह हदीस सुनी बगैर कमी व बेशी उसी तरह आगे पहुंचा देने वाला ज़ाबित कहलवाता है यानी ददी ताल्लुक चिकमने द ज़बत ताल्लुक द हाफिज़े सर यानी सच्ची हदीसो वाउ सच्ची हदीस वाउ बगैर द कमी बेशी ना अब तक का शांत के चले रुख की वरस यानी रसूल की नदी लुदा दीत चिकम दे दो ज़ाबित हुई लिखी दा ज़बत दे और दे ज़ाबित शुदा दे तरीका वाली हदीस असी दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दी बंदिगान जिनकम दा गलत पार खुदा पाक दा खलक चुनाव करे तास पदी मैदान की जिसुमरा पूरे दे अइमो सुमरा कार करे दे यकीन कर सड़ी अकल
په دې باندې چې لکه دې محدثین کم ځایونو ته سفرې کړي د دې نمونه څه دي د پلار نومونه څه دي د کلي نومونه څه دي کنیت څه دي لقب څه دي د دې چې کوم دی نو په دې کې خو داسې علت نشته دی چې هغه د حدیث ته په هغې باندې نقصان رسېږي یاره داسې چې کوم دی نو مثال په طور دوه راویان دي د هغې نومونو کې یو شانوالی دی نو بیا کنیت یې ورته معلوم دی چې په هغې باندې فرق راشي د ده په نوم کې دغه دی د پلار نوم ورته معلوم دی چې هغه کې په هغې باندې فرق اوس یو راوي دی مثلا هغه چې کوم دی هغه دی عادل دی ضابط دی او بل راوي چې کوم دی نو په هغه کې علت شته مثلا کذاب دی وضاع دی او یا چې کوم دی مثال په طور حافظه کې نقصان دی یا پکې جهالت دی یا موصوف بالفسق دی وغیرہ اوس هغه چې کوم دی نو د هغه راغلی دی د بل سره په دې نوم کې اشتراک راغلی دی د هغه چې کوم دی د مثال په طور باندې بیا دې دام کتلی چې دا د کوم ځای اوسېدونکی دی که دا ټول هر څه پکې یو شان نو دغه بیا دغه کړی بیا دا ټول نور پکې څه هغه نور بیا دی چې کوم دی نو هلکه کم فلاني مړه هغه سپین ږیرې دغه به یو به ږیره توره وه د بله به سپینه وه د سپین ږیرې بعضې پکې دام راغلي چې هغه اوچت قد والا توره پورې دې صاحبانو چې کوم دی نو کوششونه کړي ها دارنګې صدق دا صدق چې کوم دی نو دا د کذب ضد دی یعنی چې دا راوي رښتینی وي سچا ہو جھوٹ بولنے والا نہ ہو یعنی راوی سچا ہو جھوٹ بولنے والا نہ ہو دې ته څه وایي دې ته دغه ته صدق وایي دا صدق چې دی د کذب ضد دی نو دا چې کوم دی نو دا سړی بیا څه دی دا راوي صادق دی کاذب او بیا کله پکې لکه په عامو معاملاتو کې د کذب خبره کاذب وایي چې کاذب نه دی یا کاذب دی نو کاذب دی نو په حدیثو کې کذب ثابت دی او کنه حدیثو نه بغیر په بل څه نو په حدیثو کې ثابت دی بیا کذاب ویل کېږي او کنه د حدیثو نه بهر په نور شو دا کذب ثابت بیا دې ته متهم بالکذب اوس بزرګانو دا دغه چې کوم دې څومره بیان چې دا یو جاذب النظر فی علم مصطلح الحديث والاثر صفحه نمبر 278 کې دا ذکر کړی متروک متروک چې کوم دې دا څه وایي متروک ترک سے ہے जिसका माना छोड़ देना माने सरा छोड़ देना है यानी मतलब دا چې دا غي معنا دا پر خودل بے فائدہ ہونا یعنی ایسا راوی روایت کرے جس کی روایت کو قبول نہ کیا جائے اسے متروک کہتے ہیں دا ویل کې متروک الحدیث یو راوی دی روایت وکړو او هغه روایت چې کوم دی هغه قبول نه کړی شو نو دته سوې دته متروک ویل کی د متروک چې کوم دی دغه هوتا چې دا د ترک نه دی یو چې دا چا دا حدیث چې کوم دی نو پر خوندل شي خدای دې تعریف چې کوم دی هغه تعریف اصطلاحي الک متروک حدیث
هو الحديث الذي رواه الراوي المتهم بالكذب یعنی هغه حدیثو چې دا یعنی د روایت کی راوی هغه راوی چې هغه متهم بالکذب چې هغه متهم بالکذب یعنی مطلب دا تهمت د دروغ په باندې وی تاسو راوی روایت یعنی ایسا راوی روایت کرے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے داسی ہے یعنی داسی راوی جو حدیث روایت کی چلاوہ مبارکی دسی ویلی کی چدا دروغجن لیکن اس کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو ودلته دا دروغجن کېدل چې دین دا یقیني دی او متهم بالکذب په دغه کې بیا په خپل پوهې چې دا چې دروغ وایي کې دی په حدیث کې دننه نه خو بیا سم خو بیا کذاب ویرا په تاسو ګورئ د قرآن او د حدیثو د خلاف چې کوم دی یو سړي دعوه کړل هغه ته څه وایي مسیلمة الکذاب کذاب کی باندې راغلی ها استاد سو ګوري پدې کې دنه چې کوم دی نو بیا چې لکه دې متهم بالکذب دی یو واقعي دي دروغجن دی او دروغجن دی نو دغه دروغجن کېدل چې دا یقیني نه دی خو بیا هم چې کوم دی دا حدیث دی وجنه پاتې شي ویره دي محدثینو دي دا لوی خلق دي امام بخاری رحمت الله علیه خبر شي چې ما کړی و تاسو ته یو پیرا د یوې میاشتې مثلا د یو راوی یو حدیث مبارک اوریدل چې د فلانی ځای کې د فلانی سره چې یو حدیث چې دې پلانی سره یو روایت دی بس ځان سره ملګری واغستو اور دبر رفیق قبل الطريق کړه ملګری ځان نه ولټو د طریق د لارې سفر ته تاسو ملګری خي ځکه چې سره دا شریک حیات چې دا ملګری کړه د لارې به د بیا چې ځان یې نشو سره به کوي خوش بهر حال نو ملګری بیا د لارې نه دې ځاړو یو بیا شمزل کو کلا ورسېدو دلته کې صاحب چې کوم دی نو چې اسرانی سیاست د بشوي تاسو کار کوي دا خبره ډیره زیاته سم شهرت رسیدلې دا کار چې دی صحابي درا ټینګولو لپاره جولې به د شکل نو هغه به چې دې کې سدیو دی ولا اس دې استا یا دې خبرو کې دې کې دا د وینچ دی بیا جولې د څه راځي یو چې دې چاره ماره په دې جولې استاد وګورئ نو هغه چې دا ولې د امام بخاری رحمت الله علیه نو بس پدې کې سیوا د ملګری ته وځي چې واپس وي شیخ په دومره مزل مو کړی دی پوره د دې رسېدو دا روایت دی رواه هغه یې راوي چې دی زناور له دوه ور کول شي دا زناور له دوه ور کېږي د مال په دې حدیث کې دوه راځي نو مطلب دا دی چې یقینا به دروغجن دی ويرى خلق أخطوط بدل في كده وجاز يدخل يخلي لي بيه لسه ده دي وجه شديد وده مثلا عربي كده مقولة ده اتقوا موازع التهم ده موازع التهمة ده شديد زان وسع
دې خبره پوه شو کنه دا خبره یاد ساتي په دې زمانہ کې چې کوم دی بس ته پوه شوې چې په دې ځای کې په ما باندې تهمت راتلی شي په ځان کې ساتي دې خبره پوه او اوس ګورئ نو دې په حقیقت کې دروغجن نه دی لیکن دا ورپسې تهمت کوي نو دا حدیث دا لمن دومره پاکه لمن ده چې کله دا متهم بالکذب شو دا څنګه دا متروک وګرځي دا روایت متروک شو دا راوی چې کوم دی دا روایت متروک شو په ضمن د دې کې دې کو سره متروک شو بعض نے اس کو موضوع اور بعض نے منکر کہا بعض علماء چې کوم دي دغه حدیث ته چې د متهم بالکذب وی نو دغه چې کوم دی نو حدیث ته موضوعی ویل دي او بعض ورته منکر حدیث ویل لیکن یہ حدیث ضعیف کی ایک علیحدہ قسم ہے یہی راجی ہے لیکن دا حدیث ضعیف ځان له یو قسم حدیث ضعیف موضوعی نه دی وایي منکر هم نه دی بلکې دا چې کوم دی نو د حدیث ضعیف او قسم دی ځان متهم بالکذب سے کیا مراد ہے یہ دیکھیں چونکہ دا سبق کے دائرہ آنے کا نا نو دی وجہ نے چې کوم دی راکه د متهم بالکذب د مراد څه دی जिस रावी पर झूठ की तोहमत हो यानी په داسې راوي یعنی په کوم راوي باندې چې د جوړ تهمت وي اوس دغه سړی چې کوم دی نو دی خو متهم بالکذب دی او دا اوس راته وایي چې دا تهمت په چې کوم دی د دې جوړ دا تهمت په څنګه معلومی یعنی جھوٹ کی تہمت کیسی معلوم ہوتی ہے دا څنګه معلومی د باندې دروغ دا تهمت نواوري خان راوی اپنے عام کلام میں جھوٹ بولتا ہو دا معلومی کی چہرے کہتے ہیں متهم بالکذب نو په عام خبرو کې دي دروغ لیکن حدیث میں اس کا جھوٹ ثابت نہیں ثابت و ظاہر نہیں یعنی یا ثابت و ظاہر نہ ہو عام خبروں کی دروغ وہی لیکن وہ حدیث کے دروغ ثابت نہیں یو بدی طریقہ معلومی کی جدی عام خبروں کی دروغ وہی متهم بالحدیث دا متهم بالکذب متهم بالکذب چې دې په دې طریقه باندې نمبر 2 دا چې اس سے مروی حدیث قواعد عامه کے خلاف دته چې کوم یعنی حدیث دته کوم حدیث مروی وي داغه د عام قواعد نه چې کوم دې خلاف عام قواعدنا خلاف نمبر 3 اس سے کثرت غلط و غفلت ہو یا فسق ہو لدن کثرت غلط او غفلت چوی یا فسق وی ورته تاسو په کې هغه ولیکل دا الفاظ وی دا کثرت غلط او کثرت غفلت دغه چې کوم بیا دی یا ته فسق دا چې کوم دی د ظاهري نو دې چې کوم دی نو دغه راوي دیو متهم بالکذب دا تهمت دروغ چې کوم دی دا په دې طریقه باندې دې سي دغه کثرت غلط او غفلت یا چې کوم دی نو د فسق واقع اوس دا خبره چې کوم متهم بالکذب د داسې راوي متهم بالکذب راوي کا حکم یې څه دی
چې دې متهم بالکذب دې نو د حکم سے نو ځکه وایي جس راوی پر جھوٹ کی توبت ہو اگر وہ صدق کے دل سے توبہ کرے اور اس کی سچائی کا اظہار بھی ہو جائے تو اس کی روایت قبول کی جائے گی. یو سړی دی هغه باندې د دروغو تهمت شته هغه دې چې کوم دی نو دروغ وایي خو بے د دې چې کوم دی نو څه کړی ده د دې چې کوم دی په صدق دل سره توبه کړې ده په صدق دل سره نو چې په صدق دل سره توبه وکړي او د سچایي ظاهره وشي اوس یو سړی دی کنه توبه ډک دی مثال په تور باندې یاره بس بیا به چرته دروغ چې دروغ بنوي ما مثال حد کذب چې کوم دی جاری شي دروغ سزا او کمیلاو شو دی وای باس یاره زما چې کوم دی نه پس په دروغ او بس کله په د سوهانو توبه د وړي د یو کو خو یاره چې دغه سچایي چې ظاهره شوی دی بیا هم یقین نه کوي دغه ورکوش ها لا مثال په تور عادت بلاد چې دا سچایي ظاهر شي او تاسو یقین راشي دا ګورې تاسو د یو په ایمان باندې چې د یو په ایمان په تر اړین کو یقین دي چې څوک چې دا غوخه دي دا خبره کوي چې دا غوخه وخل نو بس بیا پسته ته کوی چې دی اوس چې مسلمان شوی دی او هغه خلک دوی د یار لپاره غوښه خوړلې ده د یار نو مراد څوک شي الله رب الله ولي الذين امنوا کړه ها اسی دا سیدو خو موټلو کې ها نو دا چې بیا وایي چې کچتا یعنی د سچای اظهار وشي تو اس کی روایت قبول کی جائے گی دا روایت پس شي قبول شي اور اگر کسی کا جھوٹ حدیث بیان کرنے میں تعمدن ثابت ہو جائے ورس دافع چکم دے دو راوی متهم بالکذب دے توبت ملے او حکومت پا دی حدیث مبارک کی دی چکم دے دو قصدن عمدن دن دروغ ثابت شي اگرچہ زندگی میں ایک بار ہی ہو طول زندگی کی یو پیرا دی ولی حدیث کی تنا قصدن بدل تو اس کی روایت قابل قبول نہ ہوگی در روایت پر بیا قابل قبول نہیں پدی کی چکم دے دو استشہاد اس دو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ندنہ بکدارہ نکل کئی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ متهم بالکذب کے متعلق فرماتے ہیں وَهَذَا الرَّجُلُ إِن تَابَ وَصَحَّتْ تَوْبَتُهُ وَظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الصِّدْقِ مِنْهُ جَازَ سَمَاعُ الْحَدِيثِ مِنْهُ دا چکم دے دو دا صاحب لکلی دی شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ مقدمہ دو اصول الحدیث کی و 1 نمبر جلد صفحہ نمبر 65 کی دا خبر ذکر کرے سوئی فرمائی دا سڑے کہ توبہ کی او توبہ صحیح دا او ددنا امارات د صدق تم چې ظاهر شي مطلب دا دی چې سچای اظهار تم شپه تاسو د بیا دنه چې کوم دی د حدیث اوریدل جایز دی. امام ابو جعفر طحاوی رحمه الله د دې مثال چې کوم دی پیش کړي مثال امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حدثنا ابراہیم بن اسماعیل یعنی ابن ابی
يعلمن أبي سبية الأشهلي عن داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها. دا کوم حدیث متروک چې دی نو د دې مثال تاسو ته پیښ کړم. دا مثال د دې نه دی چې یوه توبه کړې ده دا خبره نه ده. یعنی دا کوم حدیث چې مثال په تور متروک حدیث دی د دې مثال تاسو ته د امام ابو جعفر طحاوی رحمه الله شرح د مشکل الاعصاب دا غي کې چې دا خبره ذکر کړي دا حدیث مبارک جو بزرگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مبارک چکم دے روایت کی اخیرنی راوی دے مبارک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائے دی من وقالا بہیمت فقتلوه وقتلوها. خدا ٹکی چلی دا دی دا خدا نوم چلی گا دا ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ دا حبیبہ دا پلار ابی حبیبہ او الاشہری بتی دیکھ دائے ہو دغرہ جی حدیث مبارک دسی دے روایت چکم دے دی حدیث مبارک چا کرے دے ابراہیم بن اسماعیل یعنی ابن ابی حبیبہ اشہری دا چکم دے دی روایت دا داود بن حسین لکھڑے دا روایت چکم دے دا اکرمہ رضی اللہ لکھڑے دا روایت دا حضرت عبداللہ ابن عباس سے لکھڑے دے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چلی فرمائی من وقالا بہیمت فقتلوه سوک چکو بہیمہ پا چارپاہ باندے واقع شو یعنی مطلب دا ہے چیز دو چارپاہ سرے بدفیلیو نو دے قتل کی وقتلوها او دا بہیمہ چی دا چارپاہ دا قتل دا دی ذکرہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ چدی وهو رجل متروك الحديث عند اهل الحديث جميعا دي یعنی ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ دا دسی سڑے دے یعنی دا سڑے دا متروک الحدیث سڑے دا حدیث کم دے دا سڑے متروک دا اہل حدیث کو دا طول محدثین کو نسبت دا خبر شرط مشکل اصال راغه کې چې کوم دی نو حدیث نمبر 3,801 او دې ذکر کړی اوس تاسو ګورئ چې کله داسې شو چې متروک الحدیث شو د دې وجه نه د دې قتلولو دا خبره شو دا قتلولو خبره دي راځي نو چې داسې سړی وي چې هغه کوم حدیث ذکر کړي لکه دا د مثال تاسو ته پیش کړو چې د متروک حدیث مثال المنکر والمعروف یا دی کې کوم کتابونه چې کوم دینو الضعفاء والمتروكون للنسائی دا پکې دی لیکل دي امام نسائی رحمه الله الضعفاء والمتروكين لدار القطني الضعفاء والمتروكين لابن جوزي الضعفاء والمتروكين لعبد العزيز
हाँ अस्सेरवानी अद्दुअफ़ा वल मजबूलून वल मतरूकून फी मुज्तबा अन-निसाई हाँ आओ अल-जामिउ लिकुतुब अद-दुअफ़ा अल-मतरूकीन वल कज़्ज़ाबीन लिशादिर आली नुअमान जब किदा किताब की अल-मुनकर वल मारूफ मुनकर और मारूफ हदीस मुनकर और हदीस मारूफ ददी तारीफ। मुनकर का माना इनकार की हुई या नापसंदीदा चीज है। द मुनकर माना सदा इनकार क्रेशवे इनकार की हुई इनकार क्रेशवे या नापसंदीदा चीज है नापसंदीदा शय है। यानी ज़ईफ चिकम दे यौरावी दी चागा ज़ईफ दे दी दस्सिका ज़ईफ का फिक़ा के मुखालिफ आला मुहद्दिसीन के यहाँ नापसंदीदा है। यो ज़ईफ रावी दे दस्सिका मुखालिफ रावी सिक़यो सो यो दा ज़ईफ बल सो सिक़यो शान रिवायत की दी बल शान रदा चले दा द मुहद्दिसीन उपनिस बांधे नापसंदीदा। मुनकर की तारीफ ये है वहुवा मतन मा रवाहु रावी ज़ईफ मुखालिफन लिमतन रावी मक़बूल। दा मतन दे कम मतन दे मा रवाहु रावी ज़ईफ चागा ज़ईफ रावी रिवायत की यानी मुनकर वो मतन है जिसका रावी ज़ईफ हो और वो मक़बूल रावी के मतन के खिलाफ या मुतज़ाद हो। और ये खबर आपको शुरू दोनों रिवायात का तकाबुल करने के बाद जब ये वाज़ेह हो जाए कि एक रिवायत मक़बूल की रिवायत मारूफ होगी और ज़ईफ की रिवायत मुनकर कहा जाएगा वो दीती पर दा असल की दादवाना खबर ये वो सत्तरी की लिए बात ताफ़ुज़ात ये ज़ईफ रावी आगा द दगा चिकम दे दो द सिक़ा रावी और द मक़बूल रावी मुखालफत की नो दा ज़ईफ रावी चिकम दे द मक़बूल और दा सिक़ा रावी मुखालफत चिकड़े दे नो द सिक़ा रावी दा रिवायत को मारूफ शी और द ज़ईफ दा रिवायत से दा बसिल कम हदीस दा मुनकर शी समझी मुनकर उसको खबर हो कोई शी इंशाअल्लाह। लगा मिसाल बतौर बांधे बिल पर उस्ताद से सिखा दे शागिर्द दे ज़ईफ दे मिसाल वो दे लगी दा रिवायत चिकम दी उस्ताद से सिखा दे जिक्र करे दे दा मुखालफत की तो दी चिकम रिवायत कई तो दा मुनकर शो और दा उस्ताद से कम कई मिला मारूफ शो वो शो तो खबर मुनकर और मारूफ ऐसे भयो पेराए के वाच आसान जेर द हदीस तो मारूफ हुई से कदीता और द ज़ईफ की रिवायत तो बस मुनकर रिवायत मक़बूल की यानी रिवायत मारूफ होगी और ज़ईफ की रिवायत मुनकर कहा जाएगा। मारूफ की तारीफ ये है उस मारूफ तारीफ तक तलब अगसर मतन रावी रावी मक़बूल अल्लज़ी खालफ़हु रावी ज़ईफ मतन रावी अल मक़बूल अल्लज़ी खालफ़हु रावी ज़ईफ यानी सिक़ा रावी का वो मतन जिसके मुखालिफ ज़ईफ रावी की रिवायत हो
د ثقه راوي هغه متن چې د هغې مخالف ضعیف راوي د ضعیف راوي روایت دی. والثقه راوی के मतन को मारूफ कहते हैं. खबर कुछ खो बदी जे कि दा मारूफ छोड़ तो इल्ला यह मारूफ का मतलब मकबूल और राजिह है. दलता दा मारूफ मतलब से मकबूल और राजिह दी लचा दा सिqa दारे वे मुनकर की मिसाल अलग दा मुनकर चिकम दे द मिसाल सदे अन आयशा قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم. دا جامع ترمذی کی دا حدیث مبارک عموما 789 نمبر حدیث. اس حدیث ہے کہ عائشہ میں مبارک روایت کی دا فرمائی مبارک کہ رسول اللہ علیہ السلام مبارک فرمائی نے کہ جو کسی قوم کے پاس جائے تو نفلی روزہ ان کی اجازت سے رکھے, ان کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. سوک چې د یو قوم خواته لاړ شي یعنی میلمستیا باندې کنه نو دې باندې نفلي روزه د هغه د اجازت د بغیر نه نیسي. نفلي روزه نیسي هغه د اجازت بغیر نه نیسي, اجازت په دې طلب کوي. ها اصل پښتانه پورې ډېر زور ور خلک دي. بعضې متلې ستغې متلې کړي دي مشرانو ته. هغه دا مېلمه خو د کوربه غویې دي, کوربه غویې دي. مطلب دا دی چې دې حدیث کې دا چهره دې روزه نه نیسي, روزه خو ښه شی لیکن د هغه د اجازت د بغیر روزه نه نیسي. نو غرض دا دی چې حالانکه مېلمه خو درې ورځې مېلمستیا چې دی نو دا هغه ده درې ورځې بیا وروسته چې دی نو بس ستا لارې هغه به د هغې خو د درې ورځو خو د هغه د مېلمستیا دې خبره پوه شو. ها اوس ته وګوره او په دې باندې چې کوم دی د نیکانو خلکو په دې باندې په بعضې څه چې په دې حدیثو باندې په دې نیکانو خلکو په صبر مبارک صاحب رحمت الله علیه به کله کله نه څوک ته څوک مېلمه به راغی هغه به درې ورځې به هغه ټیک ټاک بیا به ورته وایي اشنا وې درې ورځې ستا مېلمستیا به اوس نور به هغه نه خفه کېږي چې نه خلاص اوس موږ یو شان کله چې مېلمستیا درې ورځې او دا درې ورځې پور خو درته نه شوی دي چې مثال په طور باندې په زبانې اجرت چې زبانې د دې وجې نه چې دی د مېلمستیا د مېلمه د مېلمستیا پوه شو خیال مې خواص نه چې دا تاسو په بل څه ورواړوئ چې نه بس سړی د مېلمستیا دا وکړي بس هغه بیا ته وایي چې زه ستا خوښه دی چې ته څه کوې نو کوه. یو سړی راغلی دی ستا مال او متاع د پټولو دپاره پیسو ټکو د پټولو دپاره راغلی دی. اوس د ورځې چې کوم دی نو تا سره راشي چې ورکړي دا هر څه صحیح کړم دا صندوق د صحیح کړم دا هغه بغه او بیا چې کوم دی نو چې خلاص چې په دې باندې پوه شو دا بیا څه دی بیا غل دی دا خو څوک دا خبره هغه نه کوي. خو یاره اوس که د ایمان غلا د څوک نه راغلي د خپلې عقیدې د غلا کولو دپاره څوک نه راغلي نو هغه مېلمه را باندې دې خبره پوه شو. اوس که یو قادیاني راغی او ته وایې چې لکه تا ته ووایي چې بهي اکرم الضیف ولو کان کافرا هر که کافر وي نو د به څه کوې اکرام به کوې
لو كان تبغوا تغلبوا الدولة چې خلک حدیث خو یاد کړی دی خپل مقصد لپاره چې کله د دې کافر دا کفري شر متعددین بیا د اسلام کفري شر متعددین بس دې کافر دی راغلی ستاسو سره بس بستیا باندې راغلی چې خبره ده بستیا ولا ورکړه صحیح ده او کوم انسان دا کافر د خپل کفر اشاعت لراغلی د خپل کفر د پرچار لپاره راغلی نو بیا به چې کوم دی نو مولانا صاحب چې څنګه ایستلې و نو دغه شان کې بیا ولا خروج لګي خو ته کېږه ما څه به خبر بهر حال اوس دا خبره بکراله چې ملمه چې کوم دی چې کوم یو سړی من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنه نفذ رجب نبی بغیر په اجازه کړی کور والا باندې امام ابو عیسی ترمذی رحمه الله نے فرمایا هذا حديث منكر لا نعرف احدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروه وإذا هغه چې کوم دی دا حدیث منکر دی موږ دې څوک چې کوم دی د ثقاتونه دې نه پیژنو چې دا ثقه دی دا راوي منکر او دا حدیث چې کوم دی د هشام بن عروه دا حدیث روایت کړی دی د هشام بن عروه امام ابو سعید ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په حکم لګاو چې دا سړي دا چې کوم دی نو منکر حدیث الګ دا منکر حدیث حکم سړي نو خبر منکر ضعیف کی اقسام میں سے ہے یا حدیث منکر دا ضعیف دا اقسام ندی جو قابل قبول نہیں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل من قلت فيه منکر الحدیث فلا تحل روایته فلا تحل روایتا فيه دا خبر چې کوم دی نو امام بخاری رحمت الله علیه دا وایي چې د مبارک فرمایي چې هر هغه سړی چې هغه ته منکر حدیث وایم نو بیا چې کوم دی نو د روایت چې کله د منکر الحدیث وایم نو اس کی روایت جائز نہیں خیال رہے کہ منکر روایت موضوع نہیں ہو یعنی مطلب دا نہیں چې زه امام بخاری رحمت الله علیه مبارک دا یو هغه وضع کړ چې زه هر وخت راوي تا یا هر هغه منکر الحدیث چې چاته وایم د بیا د روایت کول چې دی بیا جایز دی حلال دی جایز دی کې اوس یو بل دغه کړي دی چې معلل ورته ویل کېږي حدیث معلل او دا میزان الاعتدال چې دی نو دا نقل کړی دی ښا رمبني جلد کې صفحه نمبر 600 دا په صفحه نمبر 6 باندې په رمبني جلد میزان الاعتدال دا حدیث را نقل کړی استاد دې دا خبره منکر چې کوم دی دا غواړي دا صحیح خدا خبره فقهاو زموږ لیکلي دی بیا چې راګي مثال په تور یو ملمه چرته لاړ او د نفلي روجه نیولې او دا قربو ورته کلکشن دی روجه نفلي ماتي بیا به قضا ونیسي نو نفلي روجه دي ماتي په دې خبره خوش ها او په دغه کې نو څه د مستحبونه شته دي هغه چې دې زمانه کې هغه مستحبونه په کې ډېر دي ځکه چې بخوا بچا د چا خوراک نه کوو هغه بیا ابراهيم عليه السلام چې د میلمنو چې دې وسکله غیر ایت نه په نفس کې
نو اوس نن سبا خو باندې نمک مخوري او د خبرې کوم دی ضرر او ارادي به معلل حدیث چې کوم دی علت کی تعریف د علت تعریف چې دی تعریف لغوي علت کا معنی مرض बीमारी कमजोरी और अलील होना है इल्लत माना सा मरज बीमारी कमजोरी और अलील केदल अरे तो फलाने बेड़ी अलील दी कमजोरी शय मुअल्लल की तारीफी इस्तिलाही दान हुवा अल हदीस الذي تكون فيه علة غامضة تقدح في الحديث مع ظهور السلامة منه वो हदीस जिसमें ऐसी पोशीदा इल्लत पाई जाए यानी आगा हदीस छपागे की दासी पोशीदा इल्लत को मिली जो ज़ाहिरी सलामती के बावजूद हदीस को ज़ईफ बना दे जागत ज़ाहिरी सलामतिया बावजूद हम चिकम दे रसूल की दा हदीस ज़ईफ गर्ज़ी हदीस ज़ईफ गर्ज़ी दा चिकम दे दा मुअल्लल हदीस दा तारीफ हदीस मुअल्लल की दो अहम शराइत है हदीस मुअल्लल दो अहम शराइत थी एक ही कि वो सबब पोशीदा हो जो हदीस को ज़ईफ बना रहा है यो बपके शर्त है कि आगा सबब हो पोशीदे कम सबब कम दे दा हदीस ज़ईफ जोड़ी दा हदीस ज़ईफ गर्ज़ी दा सबब बसी दा पोशीदे अव्वल शर्त और दूसरी उस हदीस में उस सबब की वजह से कमजोरी भी पैदा हो रही हो जब हदीस के ददी को सबब पर कमजोरी चिकम दे पैदा की यो खुदा दा दोदा दा सबब को पोशीदे भी दा को हदीस दा ददी दा ज़ईफ लगी दा सबब को पोशीदे और बल दादा चिदा वेब शर्दाद चिदा हदीस चिकम दे ददी सबब को जो बात की कमजोरी पके पैदा की उसके किधर से शेर सबब हो और कमजोरी को किधर पैदा की तो क्या वो मुअल्लल होता है शेर हाँ हदीस मालूल या मुअल्लल की वजह सनद में इनक़िता आना आदम समा होना और कभी मतन को मतन में शामिल कर देना है द मालूल या द मुअल्लल वजह बांधे पसंद की चिकम देनो इनक़िता राजी और अदमी समाज चिकम देनो दावसन वके राजी ये ना हो ये और कल चिकम दे तो मतन की शामिल अवल दा दे चिकम देनो हदीस मालूम या द मुअल्लल वजह बांधे चिकम देनो पति कि दा खराबे रहती हदीस मालूम या मुअल्लल वजह वसनद की कितार आतल आदम समा जिना और दिल्ली या कल मतन की शामिल अवल उस दा खबर चिकम दा नो दी हुई ची इल्लत के वकू के एतबार से दा इल्लत दो वकू पे एतबार से नो वाक़या के दिल दा इल्लत पे एतबार से इसकी मुख्तलिफ अक़साम है ये मुख्तलिफ से किस्मों ने दी कोई शक्ल हाँ उस यो जदीद दा इल्लत पसंद की शक्ल पर सनद की इल्लत रहा नुदा से चल ले चिदा कल सनद के इल्लत पैदाश इल्लत रावे नुदा बिया सनद और मतन की सनद और मतन पर सेहत की खराबी पैदा की यो दाश
دا غلي کړ د علت د وقوع په اعتبار سره د دې چې کوم دی نو مختلف دغه دي ښه څه دي یعنی مختلف اقسام دي د علت د وقوع په اعتبار سره دې مختلف اقسام دي یو دا یعنی سند میں علت جو سند و متن کی صحت میں خرابی پیدا کر دے یعنی سند په سند کې د علت چې کله په سند کې علت راغی نو دا په سند او متن د متن په صحت کې سره ولي یعنی په خرابې پیدا کی سند او د متن په صحت کې خرابې پیدا دویم دا سند میں علت سند کی علت جو سند کی صحت پر نظر انداز ہو اور متن پر نہ ہو اگر کی مثال خرابی رہا ہے سند کی علت رہا ہے سند اور متن دوانو کی چکم دین و دغا تاغیب صحت خراب والی پیدا کی یو شو دویم دا چې د سند کی علت رہا ہے یعنی سند کی علت دا چې کوم دی نو دا سبب جوړیږي د پاره د سند یعنی د سند په صحت باندې دا اثر انداز کیږي سند کې علت د سند په صحت باندې نظر انداز کیږي چې کله علت په سند کې راغی نو دا د سند په صحت باندې دا چې کوم دی نو شي نظر گوئے کہ اثر انداز کی اور پا متن باندې دا اثر انداز یعنی خرابی سند کی راولی متن کی راولی آسان خبر او علت چې کله سند او متن علت بدا شوی چې هغه به سند او متن دواړو باندې به چې کوم دی نو نه اثر انداز کی پوه شوې نو به سند او د چې کوم دی نو په نو په سند کې خرابې راځي او نو چې کوم دی نو مثال په تور په متن کې خرابې راځي دغه خبره پوه شو ها او بل سلورم نمبر متن میں علت جو متن و سند دونوں میں خرابی پیدا کر تاسو ګورئ یعنی سلورم نمبر په متن کې علت چې هغه د متن او سند دواړو کې چې کوم دی نو خرابې پیدا کړي پنځم نمبر په متن کې علت چې هغه په متن کې خرابې پیدا کړي لیکن په سند کې نه پیدا کړي شپږم نمبر متن میں ایسی علت جو نہ سند میں نہ متن میں خرابی پیدا کر اور متن کی داسی علت چاہا نہ سند کی نہ سند کی خرابی پیدا کی نہ متن کی ارے خبر کوئی دا شپږ چې کوم دي ګورې په یعنی دا شپږ د دې شپږو ځایونو چې دي چې د علت د حقوق په اعتبار سره دا شپږ اقسام دي چې د دې چې په دغه کې مثال په سند کې علت راشي نو هغه په دواړو کې خرابي پیدا کوي چې په سند کې علت راشي نو هغه په سند کې صرف په سند کې به خرابي پیدا کوي په متن کې چې په علت کې چې علت چې کوم دی په سند او متن دواړو باندې نظر انداز کیږي او بل چې کوم دی په متن کې علت دا په متن او سند دواړو کې خرابي پیدا کوي او پنځم دا چې په متن کې علت چې د متن کې خرابي پیدا کوي لیکن سند کې نه پیدا کوي او بل متن کې داسې علت چې د سند کې او خرابي پیدا کوي نه په متن کې پیدا کوي دا شپږ دغه شوخه اوس ته وګورئ سند کې چې کوم دی نو علت سند کې د علت مثال یعلا بن عبید التنافسی دې روایت د سفیان ثوری سے نه کوي داسې شو یعلا بن عبید التنافسی عن سفیان الثوری عن عمرو بن دینار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار دا حدیث
بیعان چې دی دا په خیار دغه چې کوم دی نو بایع او مشتری دا په خیار دي د پکې اختیار شته درې ورځې چې کوم دی هغه دا څه کوم نو زه به وګورم نو بیا کوم اختیار شته دا د خیار مسله دی دا حدیث مبارک دی اس پدی کی اس حدیث میں علت یہ ہے کہ یعلا نے سفیان کے بعد عمر بن دینار ذکر کر دیا عمر بن دینار سے ذکر کر دی یعلا سے تو سفیان نے رشت ذکر دی یعلا بن عبید سے گیدل دی تو سفیان سے وہ رشت دو عمر بن دینار ذکر کر دی حالانکہ دا عمر بن دینار نہ دے دا عبداللہ بن دینار دا دی وجہ دا حدیث معلل صحیح دا معلل شو اس پا دی کی دا غراغ تعلیل را متن و سند دوانو کی چکم دے مثال پر طور باندې شیوی دا متن و دا سند دوانو مثال لکا حدیث تی من ادرکا رکعتا من صلاة الجمعة فقد ادرکا او بل حدیث من ادرکا من الصلاة رکعتا فقد ادرکا چاچی دارنبنی حدیث ترجمه دستا چاچی دا جمعی دا منزل یو رکعت ومندو دا سی چلو کن دا جمعی مجھ بیاو او چاچی مثال بطور دا منزل یو رکعت ومندو دا سو کن دا منزو دا خبر پوش ادراک دا منزل اس پدی دیکھی دا دغه چې کوم دی نو دا رنبني حدیث البیعان بالخيار دغه چې دا معلول دی د دې دا سند کې علت مثال دا د مقدمه د ابن صلاح دا ذکر کړی دی او تدریب الراوی ذکر کړی دی خو موږ امام مقدمه د ابن صلاح باندې ها بل چې کوم دی دا بل حدیث سنن کبرا ذکر کړی دی بهقی رقم الحدیث چې کوم دی نو 57 او دا بل حدیث چې کوم دی چې من ادرک من صلاة رکعتا دا من صلاة رکعتا من الصلاة یا من صلاة کتابون زیاد رکعتا فقط ادرکا نو دا حدیث چې کوم دی نو دا سنن نسائی ذکر کړی دی 1548 نمبر حدیث دی اس دغه چې کوم دی نو وایي چې امام ابو حاتم رازی نے فرمایا اس حدیث کے سند و متن میں خطا ہے یہ دوڑ پائے خطا بدی دوڑ یعنی یہ حدیث معلول یا معلل ہے معلول او معلل بار یو شی دا حدیث معلول دی د دې وجه چې د دې په سند او متن دوړ کې څه شي دا علت پکې راغلی حدیث معلل کی پہچان الگ د معلل حدیث پہچان وسنگ کی داغی د پار بیل خپل طرق دی حدیث معلل کی پہچان کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے نمبر 1 تمام طرق کو جمع کیا جائے تمام طرق کو جمع کیا جائے ټول طرق برا جمع کی نو بیا بداغی د چکم دی د معلل پته ولګي چې دیکھ اس دیکھ مثال پر سند کې راغلی او په متن ها دویمه طریقہ دا ده اس کے راویوں اور ان کے مراتب کو دیکھا جائے د دې راویانو ته چې کوم دی نو با راویانو ته او د راویانو مراتب په چې کوم دی نو هغه ته وکړي شي مراتب د راویانو دا په کومه مرتبه اوس دې چې د مثال په تور باندې علت راغلی په یو راوی دی هغه چې کوم دی نو مثال په تور باندې دی په دې دغه کې ذکر شو غیره ذکر پکې شو اوس دا په ځای باندې بل ذکر شو د بیا به تاسو ګورئ کچرتا دا بل راوی صفاو د بیا بالکل دا حدیث پټی دا به تاسو راشي دریم نمبر دا دی چې سند کې اتصال میں تحقیق کی جائے دغه معلومات لپاره دا سند چې کوم دی نو په اتصال کې به تحقیق کوي نمبر 4 ظاهری سلامتی کے باوجود حدیث مرسل معلق یا منقطع ثابت ہو جائے چې د ظاهری سلامت باوجود
د ظاهری سلامت باوجود چې کوم دی حدیث مرسل یا معلق یا منقطع دا ثابت شي جو حدیث کو داغدار کر دے وہ معلل یا معلول ہوگی کوم کې په حدیث کې غراغی دا به وکړي شي دا ظاهری سلامتیا باوجود په حدیث مرسل یا معلق یا منقطع ثابت شو چې کوم یو حدیث چې څو دا حدیث داغدار کی دغه معلول یا معلل بل دا د دې چې کوم دی نو د دې فن متعلق وشوي یہ فن انتہائی اہمیت کا حامل ہے دا معلومول اس کے متعلق امام عبدالرحمن بن مہدی فرماتے ہیں ان اعرف علت حدیث هو عندي احب الي من ان اكتب 20 حديثا ليس عندي دا الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع لخطیب بغدادی سے پڑھی الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع کی دویم جلد کی چې کوم دی په صفحه نمبر 295 باندې ذکر کړی دی دا خبره ترجمه دا ده دی وایي کچرتا یعنی امام عبدالرحمن بن مہدی سے فرمائی مجھے اگر 20 احادیث مل جائے جو میرے پاس نہ تھی کما ته شل حدیث ملو شي زما سره نو مثال شل حدیث راته ملو شي چې ما سره مخکې نو تو مجھے زیادہ محبوب تو مجھے زیادہ یعنی زیادہ محبوب ہے کہ کسی ایک حدیث کی علت معلوم ہو جائے تاسو ګورئ دې ځان کوي الکه وې کوم مثال په تور ماته شل حدیث ملو شي اسدا علماء دې حدیث باندې خوشالي دل علماء دې حدیث ډېر خوشالي هغه یو صاحب ناغه چتا یو لو شیخ ناغه زای هغه ته چې استاد سکارو کچي ما هوتانه گزار درک اوست ما خپل بدل وای هغه ته یې رچوي بس ما ته دې په بدل کې شل حدیث دې خلک ته ما دې په بدل کې خیر شل حدیث دا هغه حدیث نو غرض دا چې په دې پسې هغه په یو حدیث پسې څومره سفر یو څومره دلته کې وي ما ته چې دا عبدالرحمن بن مهدی سے وایي چې ما ته شل حدیث ملو شي چې زما سره مخکې نه نو ما ته دا ډېر محبوب دی چې ما ته د یو حدیث علت ما ته معلوم شي چې هلکه په دې حدیث کې دا علت دی او د دې علت د وجې نه چې کوم دی نو ته په دې متن کې یا په دې سند کې چې خرابي پیدا کړي چې دا راته ملو دا راته زیات محبوب اصول اهمیت لري دا فن امام ابن صلاح فرماتے ہیں کہ ان معرفت علل الحدیث من اجل علوم الحدیث وادقها واشرفها معرفت علل الحدیث چکم دے دا معرفت علل الحدیث انتہائی اہم دقیق اور عظمت والا علم ہے معرفت علل الحدیث انتہائی اہم اور دقیق و عظمت والا علم دینا استاد صدق معلل حدیث حکم فیقہ ودا خبر راول دل معلل حدیث کا حکم حدیث معلل ضعیف کی اقسام میں سے ہے دا بتا سکتے ہیں کہ دا کم دا معلل حدیث دا ضعیف حدیث الاقسام و دا حدیث معلل جب معلل کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے علت ثابت ہو جائے تو حدیث ضعیف ہوگی کله چې د معلل د شرایطو لحاظ وکړي شي او د علت چې کوم دی دا ثابت شي نو دا حدیث چې کوم دی نو شوي دا حدیث به ضعیف وعلت کی تلاش بہت بڑی خدمت اور حفاظت و دفاع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
او د علت دا تلاش کول پدې کې دا یو ډېر لوی خدمت او حفاظت او دفاع ده د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ده. نیز علل الحدیث پر کام ہونا در اصل ایسی تحقیق ہے فعلل الحدیث باندې کار کول دا دسی اصل کې دسی تحقیق دی جو ہر دور کے منکرین حدیث کے ناپاک عزائم پر کاری ضرب ہے. یعنی مانا دادا کہ ہر وقت کی ہر دور کی د منکرین حدیث دا ناپاکو ارادو چې کوم دی نو باغې باندې یو ډېر زوردار چې کوم دی نو گزار دی دا کہ محافظین حدیث اس معاملہ میں بے خبر نہیں رہے. الحمدللہ پہرےدار سوئے ہوئے نہیں ہے او دې معاملہ کې چې کوم دی نو دا محافظین حدیث چې دی په دې معاملہ کې وایي دغه نه دي بے خبر نه دي بے خبر نہیں ہے. الحمدللہ پہرےدار سوئے ہوئے نہیں ہے دا په دې حدیثو په معاملہ کې به دې باندې پهره ورکول کې یو ده او رښتیا خبره ده چې کله په دغه وخت کې ورشه د دې فن کتابونه لټه مکتبې ټکی یو ولې ابل دا غیر زیات هغه دي یو چواله ناغبل دا غینا زیات هم دي ابل دا غینا زیات هم دي بس حیران مپاس پدې کې کتابونه چې کوم دي په دې فن کې خاص کر چې علماء کوم دغه کړی دي نو ما یو ته کتاب د دې درنه کړی التاریخ والعلل ليحيى بن معين دا يحيى بن معين یو کتاب دی التاریخ والعلل العلل ومعرفة الرجال دا چې کوم دی امام احمد بن حنبل رحمه الله لیکلی. المسند العلل یا المسند علی علل د یعقوب بن شیبہ سدوسی کتاب. العلل الکبیر د امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب دی پوری. العلل الصغیر دام د امام ابو عیسی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب. علل الحدیث دا د امام ابو حاتم رازی سے کتاب. علل الواردۃ فی الاحادیث النبویہ علل واردہ یعنی فی الاحادیث النبویہ دا د امام دارقطنی سے کتاب او دا ډېر جامع کتاب. علل الواردۃ فی الاحادیث النبویہ. العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ دا د ابن جوزی کتاب دی علامہ ابن جوزی. او العلل مدینو باندې علل کو باندې العلل دا د امام ابن مدینی کتاب دی. اللہ رب العزت سے دا ناشنا دا ویل او ریدل دا زموږ د استاد ټول لپاره باعث الله خیر او ول چې د هغه علما هغه مصنفین هغه حفاظ هغه محدثین شاغي بلی کې فارغ کړي دي الله پاک دې ټول درجات زموږ استاد ناس دې الله پاک عظیم رضا باعث اللهم صل على سيدنا مولانا والاسود والاحمر والاصفر صاحب الكوثر وبارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها ان تحقق الهي انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا بنا محمد پروردگار ہے نماز من رکاش امین درود خداگار معاف یا اللہ روح عفو کرنا اور خیر و سب خیر رسول کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار شفاعت مجلس محبت اتباعت خدای جل جلالہ کا مدد شان خدای جل جلالہ اللہ رسول مبارک شفاعت شکر حمدارات شرات اللہ الماران یا دنیا رسول اللہ رسول تربیت اللہ
अफजल शेर भाई دا عدنان دا آپریشن دی دعا ورته وکړي دا پاک شفا ورکړي ډاکټر ایوب صاحب چې دی هغه آپریشن کړی دی زړه د دې وایي دا الله پاک دا باعث شفا وګرځي الله رب العزت صحت او نورم کو بیماران معلوم دا پاک ټول کو شفا کامله ورکړي صلی الله تعالی علیه